یو صحابي دی حضرت زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ مشهور صحابي دی. دا زید ابن حارثه سے والد سے شو د بنو کعب نه او مور د قبیله د بنو معن نوا. ورکوټه ماشوم عربو کې بجنګونه کېدو، هغه د خپل مور بیبي سره لاړ، خپل نیکه کاری ماماګانو کره لاړو. د ماما خېلو باندې قبیله حمله وکړه او جنگ شروع شو. او دا زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ دیم پکې ماشوم اونې وبویتلو. نو عربو به چې کله جنگ کې سوکونی و، هغه بیا غلام جوړ کو. دا زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ بیا ماشوم یو په بل خرڅ کو. بیا مخکې داسې تلو. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبي حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها داغي وراره دی حکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنہ. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره لا د دې بیبي واده نو شوی. داغي د پاره غلام اخستو بازار تلاړو. دا زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ د غلام واقف. او به چې کله د الله ر پیغمبر سره کله وعده شو د خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها او د خپل غلام زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ دی والله هبک گفت کې ورکړه الله پیغمبر. او دا زید ابن حارثه بیا د الله د خپل پیغمبر غلام. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت دعوو کا او وخت تیرېدو. و د بس خپل پلار ترو رشتہ داران ګرځېده چې زمونږه ماشوم د بلې قبیلې اوړې دی به خرڅ کړی دی چې دا به کوم ځای کې مونږ ته میلو شي. یو ځل د هغې د قبیلې د بنو کعب خلک حج له راغلي چې حج له رالو دی ولیدو. نو دی مو پیژندو، دغه د محلې خلک مو پیژندو چې دا خو زموږ ګاونډیان دي. ناغې ته ساشاره مو پیغام یې ورکو. دا ترو پلار او دا خو بس هسې هم ګرځېده چې ته پته ولګېده. ډېر خوشحاله شو چې زه دا کس پیدا شو. نو دواړو پسې ترو پلارو پسې مکې مکرمې ته راغله. مکه مکرمه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ملو شو، بیت الله شریف سره ناستو. نو دا ترو پلار ورته وایي چې تاسو خو غټ خاندان دی د قریشو، الله تعالی تاسو له ډېر عظمت درکړی دی، ډېر عزت او احترام یې درکړی دی. او بل چې ته د عبدالمطلب صاحب نسی او تاسو خاندان غلامان آزادۍ، نو زمونږ دا ماشوم تاسو سره غلام دی، که تاسو څومره قیمت وایې نو زمونږ به دا قیمت درکو، دا ماشوم مونږ له راکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته چې دا خو دومره ګران کار نه دی، به زه راوغواړم که هغه ستاسو سره تلل غواړي په خپله باندې، نو بغیر پیسو باندې به زه تاسو سره پرېږدم. البته که هغه تلل نه غواړي او ما سره ایسارېږي نو بیا زه دا مناسب نه ګڼم چې زه ستاسو نه پیسې والم او دې تاسو سره په زور ولېږم. دا راته ښه نه ښکاري. هغې ورته وي چې تا خو موږ ټوله مسله حل کړه. د هغې ذهن کې دو چې دا خو مور او پلار او خاندان او ترو ماما او رشته دار خلک خدا نه پرېږدي، دوی به موږ سره خوشحالۍ باندې مفتو کې لاړ شي. هغه چې زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه یې راوغوستو او د هغه نه ورته وي دا پیژني، یو دا مې پلار دی، دا مې تره دی. بیا ورته وي چې دي تا پسې راغلي دي، دا مطالبه دی چې ته دې سره لاړ شي. ستا څنګه خوښه ده؟ نو هغه تره او پلار یې ورته غوږې ښودري چې دي به اوس دا وایي چېرې زه تاسو سره ځم. هغه ورته وي نه د الله پیغمبره زه ټوله دنیا پرېښودی شم، دا ټول خاندان مور او پلار تره ټول پرېښودی شم، خو ستاسو نه شم پرېښودی. هغه تره او پلار حیران شي، ورته ته خو عجیبه سړی، هلکه مور او پلار لځي، خپل خاندان لځي، ته یو اجنبي سړي سره په زرګونو میله مزل دی، موږ د بسې راغلو، دومره لرې پروت دی، نه د پلار شته نه مور نه خاندان، او د یو عام پردي کس سره ته پاتې کېږي. هغه ورته بس دا د الله پیغمبر دی، زما د سره محبت چې زه دې سره پاتې کېږم، تاسو سره نه ځم. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دا اوري او دا زید ابن حارثه صاحب د لاس ونیسي او حتیم ته یې بوځي. بیت الله شریف چې کومه حصه بار ده، چې کوم خلک حج عمرې له تلي نو الله تعالی ورته ځای ښودلی دی، چې کوم نه دي تلي الله تعالی دې موږ تاسو بار بار بوځي. نو هغه حتیم ته یې بوځي او هلته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعلان چې دا زید ابن حارثه نن نه پس ما دې آزاد کو، دی غلام نه دی، دی ما آزاد کو او نن نه پس دا زما زوی دی او دی به زما وارث. عربو کې به خلکو دلته زموږ ستاسو علاقو کې همداري چې خلک ماشوم په پرورش باندې واخلي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا اعلان وکړ چې نن نه پس دا زید ابن حارثه دا زما زوی دی، دی آزاد شو او دی به زما وارث وي. هغه پلار او ترې چې کله دا منظر ولیدو نو په دې خوشحاله شو چې زه د غلامۍ نه ووتو.
خو واپس لاړ. تاسو سوچ وکړئ یو انسان چې هغه خپل مور او پلار پرېږدي، خپل خاندان پرېږدي، د الله د خپل پیغمبر دپاره، دا به کوم نمونې خلک، څومره عظمت والا خلک وو. تاسو خپله سوچ وکړئ د دین قربانو ته چې یو سړی خپل مور او پلار، خپل تره او خاندان د الله د پیغمبر دپاره پرېږدي چې زه د الله پیغمبر سره پاتې کېږم، او بیا د هغه پیغمبر په وینا باندې په زرګونو میله لرې جهاد لذي. نو اوس د هغې قبر چې دی په شام کې دی. نو دا د صحابه کرامو د یو یو صحابي کې سړی راوالي د هغه قربانۍ وګوري، سړی عقل ورته حیران شي. داسې خلک ښکاري الله تعالی د خپل پیغمبر دپاره بس ملګري پیدا کړي.